الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صدق الله العلي العظيم. محترمو زه غواړم چې دا سم منافقین او خلق چې د جهاد په نامه باندې یا د جهاد خلاف کمی خبرې کوي، مسلمانان په تشویش کې اچي او د هغو دغه دفع د شبهات وکم. اوله خبره خدا ده چې جهاد علامه قسطلانی دالی کی چې جهاد دا ماخوذ د جهاد څخه نه دی، هغه د مشقت او تکلیف ته وایي. دا لغوي معنا د جهاد ده او په اصطلاح په شریعت کې جهاد دا ویل کیږي قتال الكفار لنصرة الاسلام، قتال د کفارو سره د پاره د نصرت د اسلام کنه چې د اسلام نصرت وسی او بل د پاره د اعلا د کلمت الله چې کلمه د الله جل جلاله پر سر د مځکی باندې دا ولړسي. د هغه اصطلاحي او شرعي معنا د چا د هغه د جهاد ده. نو وس که هغه جنگ د کفارو سره وي، هغه توهین د کلمې کې هم د هغو سره جهاد دا فرض وي، او که یو منافق او د مسلمان په نامه باندې هغه توهین د کلمې کې د هغه سره هم دا جهاد سوي، هغه دا فرض وي. ترڅو پوری چې اعلا د کلمت الله مخ چې هر څوک نسی، د هغه مقابله کول، د هغه سره جنگ کول، دا قتال دا د مسلمان فریضه ده، خامخا به یې کوي. چې ترڅو پوری قرآن عظیم شان دا پر سر د مځکې حاکم سوی نه، چې کله حاکم سو د مسلمان هر فیصله او کردار دا نظام د الله جل جلاله پر مځکه باندې قائم سو، التبع اعلا د کلمت الله. که یو څوک د دې په نړولو کې کوشش کوي، نو د دې سره بالکل جهاد دا سوی هغه فرض وي، ځکه دا د جهاد معنا ده، د مطلب دی. او بل محترمو د جهاد د پاره څلور مراتب دا په اسلام کې تیری سوي دي، څلور مرتبه لري جهاد. اوله مرتبه د جهاد دا و چې صرف مسلمانانو به صبر کوي پر هغه تکلیف د مشرکانو، او بل دا دی چې دوی به استمرار همیشه تو پر د خپل دعوت باندې کوي، خلک به اسلام ته رابلل. لکه قرآن عظیم شان دا ذکر کی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ته امر کی الله جل جلاله فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، ته اعراض د مشرکان څخه وکړه. دویمه مرحله د جهاد هغه اباحت د قتال، دا قتال دی مسلمانانو ته صرف مباح ور باندې فرض نه و. دم قرآن عظیم شان ذکر کی اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. او دریمه مرحله دا قتال بیا پر مسلمانانو فرض د هغه چا چې هغه پر دوی باندې تعرض کوي، صرف د دغه چا سره دا قتال څو هغه فرض. لکه دم قرآن عظیم شان ذکر کوي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، تاسو جنگ د هغه چا سره کوي چې هغه تاسو سره جنگ کوي. سلرمه مرحله د جهاد هغه دا و چې دا د مسلمانانو باندې د ټولو کفارو سره، هغه که د هر دین والاوي د غو سره د جهاد دا جنگ کول دا سوسو هغه باندې فرض وګرځېدی. لکه الله جل جلاله قرآن عظیم شان کې ذکر کوي فإذا صلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم، هر ځای چې تاسو پیدا کوئ تاسو وژنئ. دا په خلاف د ټولو کفارو جهاد پر مسلمانانو باندې سو ګرځي، دغه فرض عین وګرځي.
نو محدثین دا ذکر کوي چې دا حکم د جهاد دا پر دغه باندې پاتې دی تر ورځې تر قیامت پورې به پر دې باندې پاتې وي او بل دا دی چې غرض د جهاد څخه سدي الله جل جلاله غرض او هدف د جهادم سدي ذکر کوي یو خدا دی په دې آیت کریمه کې د باز خلکو یو اعتراض وکړي چې دا الله جل جلاله صحابه کرامو ته د جهاد اجازه ورکړه لکه دا اوس باز جوهاله چې دا سی اعتراض کوي دا خو د وینې تویولو د پاره لار خلاص کړه ولیکن الله جل جلاله د دوی د دغه اعتراض د پاکي کړي وای حقا په تورات او انجیل دا جهاد د سینه دی چې دا یوازې پر تاسو باندې فرض دی دا په مخکینی امتونو په تورات او انجیل کې دا جهاد څو هغه ثابت او دا فرض او بل علت ته جهاد څه دی چې الله جل جلاله وی ذکر کوي هغه دا دی چې یو خو دغه جهاد ځکه الله جل جلاله پر دې مسلمانانو باندې فرض ګرځولې دي یو خدا دی چې دې کفارو برنګ غارنګ ظلمونه پر مسلمانانو باندې کول تجاوزات به کول او بل الله جل جلاله وای کدا جهادي عمل نه وای نو نه خو به هغه کنیسا وی نه هغه عبادت خانه نه د مسجدونو په وس زمانہ کې دا به ټول یو هم نه وای دا به ارڅ ختم شوی وای دا ټول د جهاد برکت دی نو د جهاد اصلي مطلب او غرض علت دا دی چې هغه ساتنه او حفاظت چا دی هغه د دین دی د اعلا د کلمت الله دی اوس که هر څوک په دې کې خدشه واقع کی او د دې مخنیسي چې اعلا د کلمت الله راسي دا غسر قتال کول او جنگ کول دا بالکل څه دی هغه فرض عین دی دا لازم نه ده چې دا یا امریکایی دی او یا کوم ډله ده یا د افغانستان سړی دی یا اربکی دی یا څوک دی چې صرف دی واړی چې د الله کتاب دی پر سر دمځ کې حاکم نسی کوي بس ته هغه سره بیا مقاتله او جنگ کول دا سی هغه جایز وي او بالکل به ور سره کوي ځکه الله جل جلاله وای ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض خدام زکه په فاسد سوي وای نه بیا مسجد وای نه به اذان وای یو شی ولكن الله ذو فضل على العالمين ولیکن الله جل جلاله پر ټول مخلوقات باندې مهربان او فضل کوونکی دی کنه چې دا د فتنې او فساد د مخنیوي د پاره د جهاد اجازه ورکړي نو دا جهاد د یو عمل دی د یو عبادت دی چې د ټول اعمال او حفاظت دا 50 سره وی کنه هغه په دې صرف جهاد سره وی کنه په دغه عمل سره وی او بل بعض خلک به د یو شبهه واردوي کنه چې دا زما دا خو زما د وطن خلک دی یا او دا خو مسلمانان دي او یا څوک دي ازما خپلوان دي د دې سره غوزه جنگ کوي دا نه دی چې د وسره جنگ وسی وسکوره دی آیات کریمه کې الله جل جلاله وای وصاحبهما فی الدنيا معروفا تاسو د مور پلار سره په نیکه طریقه سره کوی هغه گزاره کوي دلته صاحب د بهرای قاغدالی کی وای واجب نه د انفاق نفقه کول پر هغه مور پلار باندې چې هغه د دین څخه وشتي وي کڅم هغه دوی مستأمنین وی امن اخیستی وی او په دغه ملک پراته وی ولیکن دغه آیات کریمه دا پشان د اهل زمو کې څه د هغه وارد دي نو هغه کپلار وی او کورور وی که هر څوک وی چې صرف منحرف د قران عظیم شان د حکم څخه وی او دا غواړي چې د الله حکم دی پر سر د مځکه باندې جاری نشي داغه قتال دغه سره داسه دی واجب دی وسره کوي او بل بعضی خلک به بیا اکثر وخت منافقین د شبهه واردی چې دا خو الته فدای وسو الته پټاو وسو عام مسلمانان دلته ور سره تباکیږي کنه دا ناروا عمل دی
نو محترمو صاحب د بحرایق ذکر کیو کچيري کفار ولاړ سي او د مسلمانانو سره ګټ سي خو لیکن پر هغه باندې واره کول دا ممکن نوي یوازي او خامخا به مسلمان ترسيږي دلته په دغه صورت کې بالکل وشتل د دې کفارو جائز دي خو قصد پیدا وي چې کافر ولن که مسلمان ولګي دي په دې کې څه پروا نه لري لکه صاحب د بحرایق ګوره یو سلو نه وشتمه صفحه کې دا ذکر کوي وما اصابه منهم لا دية عليهم ولا كفارة لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقترن بالفروز بخلاف حالة المخمصة نو دا څه پروانه لري کنه که یو مسلمان ورسره خوش سي او البته قصد هغه مجاهد بدانوي چې زه دا مسلمان وجنم او قصد هغه کافر وجل وی او دا خلا یو څوک چې هغه یو لار خرابولو بل کول کنه دا د الله جل وعلا شانه د دین په مقابله کې هیڅ اهمیت نه لري او بل څوک په دا شبهه واردی چې دا قوس هغه یا کفار زیو دلته هغه مسلمانان پاتېږي د دې سره به جنگ کول څنګه وي نو یو خدای د جهاد مقصد دا و چې اعلا د کلمت الله وي که یو چا څوک خند جوړې دی په مخ کې د اعلا د کلمت الله د غسر قتال او جنگ کول داسې هغه واجب وي د دې باوجود چې هغه یو سړی په شرعي نظام ته سپک ګوري او پسخند پرې وਹੀ کنه د دسه چا سره بالکل جنگ کول دغه سړی په دغه استهزاء سره په دغه سپکوالي سره کافر ګرځي او جنگ کول دا ور سره سی هغه فرض عین وي لکه دا علامه شامی دا ذکر کی وای ما کان دلیل الاستخفاف یکفر به وان لم یقصد الاستخفاف وای پچا کې چې دلیل د استخفاف موجود سي چې د شریعت ته سپک ګوري دا سړی په دې سره کافر کیږي قسم د قصد څنوي کنه غي استخفاف نوي کنه دغه هغه ګډاګان په نن عصر کې هر څوک چې وي په دوی کې هغه دلیل د استخفاف دا موجود دی ولو کدی وای چې زما قصدانه دی چې په شریعت سره کومه غي استخفاف سپکوالی کوي باب المرتد دا ذکر او بل ځای مولا علی قاری رحمه الله غداوی ومن قال الشرع وامثاله لا يفيدني ولا ينفذ عندي كفر کيو سړی دا وای چې شرع د دې امثال ما ته څه فائدہ نه رسي یا نه ناقص کیږي پنيز ما دغه سړیم چې دغه کافر کیږي دا شرح د فقه اکبر او 203 په تیمه صفحه کې دا ذکر کی فصل فی العلم والعلماء او دغه رقم فتاوا دارالعلوم دیوبند ولسم ټکو 353 صفحه احکام المرتد کې دا ذکر کیږي نو دغه هغه عام منافقین چې هغه په علماء پوری او یا علامه شامی ذکر کوي یو سړی علماء پوری من حيث العلم هغه دغه استخفاف کوي یا د غوس په کوالی کې دا سړی هم کافر دی نو دغه سي اشخاص قتل دا سدي هغه واجب دی په کار دا دی دا سردم ذکر څخه دا منتبسي بیا خاص په هغه سي اشخاص چې هغه علما دی او jihad کوي په لار د الله جل جلاله کی کړ د دسه اشخاص قتل دا بالکل واجب وي او دغه سي هغه منافقین چې قسمه خبري کوي وای هغه کفار ولاړ اوس کو مسلمانان پاتې دي دا یاد ساتي جناب یو ایمان دی یو اسلام دی اسلام دغه خلق اسلام دی ظاهري اعمال او توایل کلمنس کول روزه حج زکات کول کړي و یو ایمان دی چې هغه تصدیق پر الله جل جلاله پر انبیاء پر رسولانو پر کتابونو جنت دوزخ پر دې تصدیق دروستل دغه سي اشخاص چې کوم په دې حکومت کې ولاړ دي دا سيدي مسلمانان خو دي ولیکن ایمان نشته دغه صرف اسلام دا سړی ته ګټ نه رسي جناب دا په ورځ د قیامت الله جل جلاله و دوزخ ته ورچی دغه سي اشخاص سره چې هغه ایمان
ایمان نه وي صرف د اسلام چې خلق ظاهري دوکه کوي چې زم مسلمان يم کنه او الته د الله جل جلاله د کتاب توهین کیږي او دیدا نه غواړي چې د الله جل جلاله قانون دی پر سر د ځکه جاری سي دغه چا سره قتال کول واجب وي او دا سړی وجل دي هم واجب وي